مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرئیب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. تاسو په دې بالا ماڼۍ کې आवाज وشو یو ځلې وی سیکان رااله تازه پاکستان جوړېده که نه وی سیکان رااله نه راغلی چې ته په ما راغورځېږه کوم طرف نه راغلی وې د ډبګرۍ ته راورسېد. قسم په خدای دی چې په 24 ګنټو کې په دې بالا ماڼۍ کې ما دارو د پاره سړی نه کتو دارو له اوس خو ډېر تکړه شوي یې کلاشنکو په زمانه دا هوایي فایرنګ به ته زمانه وکړې هوایي فایرنګ به وکړې زمانه سر لاندې او خپې پاس دې ځوړن کړم. وګورئ د قوم بچي په هوایي فایرنګونو تباه او برباد شو. زنانه پې په کور کې ناستی زنانه په سرو لګي مړې شو. د سول کوارټرونو زمونږ د استاز لور ما چې دا استاز جړه پادیره لیدلې ده مالیا الله هوایي فایرنګ چې څوک بې ځایه کوي خدای ته تباه او برباد خدای دې هلاک کړه چې هلاک شي. واده د چا دی و کور دی وران شه چې کور دی وران و د پلشتې بچیه واده د چا دی بېګاله به واده دغه د کور دی وران شه څه په تندر لګېدلی او ډزې پې څوک کوي کور دی وران شه څه عقل خو وکړه که نه تاسو د سړي زامن دی دا بني ادم دی. اوس بل عذاب در باندې خدای نازل کړی دی دا د 10 روپو ټیکټ زه یم یو ګناه نه ده چې خدای پرې رانیولي یې نه راغه دی چې په بینک ته منډې وایي چاله ټیکټ راکړه دا د 10 روپو ټیکټ وګورئ تاسو په ایمان وایئ چې یو سړی مو کتو چې د هغه 25 لاک راوتي خو فوټو اخبار کې ورکړي چې دغه د یو شیخ دی او ننبئي دی د دم 25 لاک راووت. اوس دا شیخ پسې څوک تلي دي چې دا رښتیا دي که دروغ کروڑونه روپۍ درنه ټولې شوې او دا ټیکټونه 14 انې جواري ده 14 انې نیم سین فرق پکې نشته. ټول قوم باندې الله د ټیکټونو عذاب نازل اول د بانډونو عذاب اوس پې د ټیکټونو عذاب نازل شو او هغه به صرف کېږي چېرته کرکټ ته کوچی بازار له چې راځي دا زنانه دي په صدر روډ باندې بړوای په موټر کې ناست دي او دا د دکاندارانو سره ټونګې اچوي دا زنانه دي. زنانه خو زمونږ د بچپن زمانه کې سپینه بورکه کې به چې زنانه تېرېده نو خلک باریان شو چې دا لا کوم د 14مې ستوری مونږ ولید په کلونو به چېرته زنانه چا په سرک ولیده. نن بس صاحبه نو دا هم تاسو یې نو مونږ څو نه دا څوک دي د چا ښځه پکې لا د پیپل پارټۍ چیرمین امي د چا ښځه دا څوک دي لږ چې په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. الله بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام چې وفات کېدله نو وصیت یې وکړ چې خبردار چې زما جنازه چرته د ورځې اوچته نه کوي
زما جنازه با د شپې اوچتوئ او بیا به مې د جنازې د پاسه ډوله یم جوړه کوي. ډوله څه ضرورت وی پا ډوله د پاسه به م څادر یې وغوړوئ نو چې د شپې مې جنازه روانئ اسې نه چې زما د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري. بله ورځ یو سړی راغی ما ته وی سنت طریقې سره واده کوم مولانا صاحب چل راته وښایا. ما وی سنت طریقې سره چل خو هغه دی چې کوم واده جناب محمد رسول الله د بی بی فاطمه حضرت علی سره کړو دا سنت طریقه. څنګه واده مازیګر ټیم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قجرو د پاڼو دو کړای جوړ کړ. بی بی فاطمه ته یو کړای په یو غوږ کې واچولو یو په بل کې. ای بچیا دا استاد واده کالی دی د چیلو د وژغنې جوړه شوی یو ببره شړی دی ولا په سر کړوی دا دی د واده بنارسی ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله نکاح وتړلو د بی بی فاطمه د حضرت علی سره. بیا یې جینکۍ ور سره کړې چې فاطمه حضرت علی ته ما په نکاح ورکړه نو جینکو ته وی چې دا د علی کور ته ورسوئ. شپه تیره شوه سبا شو حضرت علی سوچ وکړو چې بیګا مې واده شوی دی څه ولیمه پکار ده. نو د قجوره او د اوربشو روټی پل دوستان را جمع که د قجورې روټی او د اوربشو روټی او یو یو قجوره پې باندې دای مرګرو له ورکوي دا زما د واده ولیمه ده. سنت طریقه واده خدا دی کومه طریقه چې حضور علیه السلام خپله خاتون جنت واده کړې ده دا کولی شئ تاسو. نن مور د جینۍ مور چې په جنج راځئ چې تش را نه شئ تماشې به راولئ. زمونږ د پېښور بزرګان چې دي هغوی چې بارڈر یا पुलिस का बैंड लेके आना मतेवी मलवाने हर टुर के आ जाओ मोरे वही दजी नहीं दा मोरे चे पकोड़ाई के मकम और वखे स्पोत अवाचो دا زمونږ ودونه دي او دا زمونږ نظام زندگی ده چې دا ما درته څه وایي. که یو خدای ته رجوع نشوئ او یو خدای سره رابطه او تعلق پیدا نکړو دې نه زیات به ذلیلېږئ دې نه زیات به خوارېږئ دې نه زیات به تباه کېږئ. یو خدای سره او د هغه رسول سره رابطه او تعلق پیدا نکړو نه دا ملک ټینګېږي دا ملک به م تباه کېږي. تاسو به وګورئ چې د شپې سملئ سهار راپاسئ دا ملک به تباه وي. فاصبحوا فی دارهم جاسمین هغه عذاب به در باندې نازلي چې ټول به په څلور بوډي مړه پراته وي. اوس په دې ملک دا عذاب نازل نه دی چې دکان کې ناست دی او غړم شي سر د یو ځای خپې د بل ځای لاس د بل لارۍ کې ناست دی او درد شي سرونه یو ځای لړه کېږي او خپې بل ځای لړه کېږي. دا عذاب نه دی او دا عذاب نه دی چې د ملک نظام او خبره اډو جوړېږي نه. کابل نن ولی مسله حل کیږي نه او ولی جوړیږي نه. د کابل د ښار حال درته معلومه د یورپ انګریزان به شاپینګونو نه د کابل ښار ته راتلل. نن هغه کابل وګوره چې د اور په لپیټ کې دی د اور په لپیټ دا روس غوندې طاقت دا هغه برنچ خورو نه دی راټینګ کړی دا هغه د غرونو زړو مسلمانانو هغه ببرو سرونو ببرو ګیرو
دا دومره عظیم طاقت راټینګ کړی. خدای دې هغه ورځ نه کوي که دا روس په دې غره راواوړېده مونږ ته او یو ټینک یې را مخامخ که تاسو به دا خپلې منډې وګورئ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.